بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمک تاسو میډیا مرګر شکریا ادا کوم. سونه مرګری راغلی هغه ټول شکریا ادا کوم. نن مونږه باضابطه تور باندې د درګې چوک نه چې کوم روډ تللی دی داسې درګې سایډ ته بیا ورته هغه چاینا چوک پورې د دې باقاعده افتتاح وکړه. تاسو پته چې دا روډ ډېر مودې نه او د ډېر ټیم نه خراب و، ډېر زیات مشکلات خلکو ته چې په دې باندې زمونږ دوه د جنکو یو د جنکو یو ډیګري کالج د لکانو زمونږ د هغې نه علاوه سکولونه پې هم ډېر دي او رش پې هم ډېر دی، ځکه چې کم خدو سایډ شو یا ورتیر شو درګې دا ټول رش هم په دې یو روډ باندې ډېر زیات و. نو هغې دپاره د کلي او د دې خلکو ډېر زیات ډیمانډ و چې یاره دا مونږ ته وکړي. نو نن الحمدلله مونږ باضابطه د هغې افتتاح وکړله او انشاءالله راتلونکي دې هفته کې به دننه به دې کار شروع کړي. امید دی ما خو ټیکهدار صاحب چې کوم راغلی انجینر چې یاره کم از کم تاسو د ورځ دوه کې تاسو په دې باندې شروع کړئ. خو د هغې سره سره زه عوامو ته خواست کوم چې لږ برداشت به هم کوئ، ځکه چې کله روډ جوړېږي نو په هغې کې کرش هم را پراته وي، دوړې به هم کېږي، نو لږ به دغه تاسو برداشت کوئ او انشاءالله چې دا د خلکو دپاره یو تحفه وه او ډېر غټ ډیمانډ یې مو. په دې روډ باندې چې کم لاګت راغلی دی نو هغه 3 کروڑ 60 لاکھ روپۍ لاګت پې راغلو. تقریبا 2200 میټر روډ به جوړېږي، دا څه د پاسه 2 کیلومیټر روډ به انشاءالله دا کمپلیټ شي او انشاءالله دې سره سره مونږه څه نور منظوریانې هم راغلي دي د روډونو، 2-3 روډه زمونږ نور دي چې هغې هم انشاءالله په دې روانه هفته کې به مونږ افتتاح کوو او انشاءالله دا تکلیف چې کم دی دا به هم د هغو کم شي. د دې نه علاوه مونږ د هغو مخکې چې کم روډ د په درګۍ ګل مقام طرف ته ځي هغه یو ټوټه ډېره زیاته خرابه ده، انشاءالله هغه هم مونږ اچولی دی. امید دا کوو چې هغه هم زر نه زر مونږ شروع کړو. نو دا ده چې وخت سره سره به کېږي، خو عوامو ته دا صرف د وړوکې میسج ورکوم چې تاسو به پوره تعاون د دې سره کوئ، ټیکهدار سره به هم کوئ، د انجینرانو سره هم، ځکه چې ستاسو د تعاون نه بغیر دا کمپلیټ کېدل ګران دي. خو فرض که اکثر عموما داسې مونږ خو کوشش دا کړی دی چې یاره په کم ځای کې د یو ډانګې ضرورت نه یا د کلوټ ضرورت نه وي نو مونږ هغه په ټیکهدار باندې په سختۍ منې کړي دي. د وجه دا چې یاره فنډ هغې ته ولګي نو بیا وروسته په پریمیکس او په نورو دغه کې بیا مونږ ته کمې راځي. په معذرت سره دا خبره کوم، مونږ په کور باندې په کروڑونو روپۍ ولګو، خو که د کور نه اوبه راځي هغه کلوټه په د نالې پورې چېرته دغه خبره 2-3 ګاډۍ سیمټ پې لګي مونږ نه کوو، ډایرکټ روډ ته وباسو. نو زه عوامو ته هم دا خواست کوم چې یاره تاسو په دې کې بھرپور تعاون وکړئ. دا فضول اوبه چې کله روډ ته راځي نو روډ د هغې سره خرابېږي. زه به دا ووایم زموږ د پورې ساکوټ روډ جوړ شوی دی، بله ما ته یو کس وویلی دی کور نه اوبه راغلې وي په روډ بیا دې وي زموږ ټول کلی پسې راځي د اوبه به دې بندې کړې. نو که فرض که دغه شانتې خلکو لږ ډېر تپوس شروع کړو نو زما خیال دا دی چې د روډونو او دا کم کارونه چې د دې لایف په ډېر شي. د هغې وجه دا ده چې کله په روډ باندې اوبه راځي نو هغې سره تارکول دا ځي چې د اوبه نه مني، دا زر خرابېږي. کنکریټ باندې که اوبه لاړې شي هغه برداشت کړي، خو تارکول یې نه برداشت کړي، خرابېږي. چې کوم دی دا ډېر زیات خراب و، بلکې ما ته یاد هم نه دي چې یاره دا کله جوړ شوی و، په کوم وخت کې جوړ شوی و. دا د دې زموږ د دې عوامو چې کوم دی نو دا یو لویه مطالبه وه، په دې باندې ډېر زیاته آبادي ده. نو زه شکریا ادا کوم د ایم این اے صاحب د ایم پی اے صاحب چې تقریبا څه د پاسه 3 کروڑ روپۍ چې کومې دي هغه د څه د پاسه 2 کیلومیټر روډ چې کوم دی انشاءالله دا به موږ ته جوړ شي او موږ د ایم این اے صاحب د ایم پی اے صاحب د دوی ډېر زیات شکریا ادا کوو.